د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوی شل رکعات وی ځان ته چې کومې تراوی کړي دي دام شل رکعات وی او درې شپې چې په جماعت باندې کومې تراوی کړي وي دام شل رکعات وی د دواړو په باره کې یو حدیث واورئ ځان ته چې کومې تراوی کولی نو دا شل رکعات وی عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فرمایلی دي چې په رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کولې. بعض خلق د دې حدیث په سند باندې جرح کوي لیکن دا سند عملا متواتر دی او کوم حدیث چې عملا متواتری داغي حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه وګوره عقد الجید صفحه 250 او مجموع الفتاوى د ابن تیمیه اتلسم جلد 240 نمبر صفحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې په جماعت باندې تراویح کړې وي د حضرت ابو ذر او د حضرت عائشہ او د حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنهما په صحیح احادیث کې راغلي دي چې یو شپه د شپې تر درېمې حصې پورې بل شپه تر نیمې شپې پورې بل شپه تر پیشنمي پورې تراویح وکړي. خدا څو رکعات وي نو په دې احادیثو کې دا رکعاتونه مبهم او مجمل دي او د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث ورته تفصیل ده. عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة. تاریخ جرجان جل یول صفحه 122 یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه راووتلو او خلکو ته څلېرویشت رکعات لمونځ ورکړو 4 رکعات فرض او 6 رکعات تراویح او بیا وروسته 3 رکعات وتر کړي دي. ویکټوري اهل حدیث چې کوم 8 رکعات ذکر کوي د حضرت عائشہ رضی الله عنها په حدیث کې نو هغه تهجد دي تراویح نه دي او د تراویح او د تهجد په مابین کې فرق دی. ویکټوریانو خو د احادیث نور کتابونه نه دي لیدلي خو په مشکات شرح لیکلي دي نو دا مشکات دی وګوري د تراویح باب جدا لګولې او د تراویح باب جدا لګولې په نوم د باب فی قیام شهر رمضان او د تهجد د پاره جدا باب لګولې په نوم د باب صلات الليل. هر کتاب د تهجد د پاره جدا باب لګولې او د تراویح د پاره جدا باب لګولې. نو دا احادیث د تراویح په باره کې ویکټوریان کله کله په دې نیټ کې وایي او په دې فیسبوکونو کې چې د تراویح لفظ ثابت نه دی نو وجه دا ده چې دوی صحابه نه مني د صحابه نه دا لفظ ثابت دی خو دوی د پاره صحابه حجت نه دی دا چوټه روافیز دي نو موږ دا لفظم ثابتو د صحابه کرامونه. عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه. بيهقي جلد 2 صفحه 490 د ابو الحسنان روایت ده چې حضرت علي رضی الله عنه یو سړي ته حکم وکړو چې خلکو ته 15 تراویحات 6 رکعات تراویح ورکا. 5 ترویحات جمع د ترویح ده. عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي أنه كان يؤمهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر ب3. حضرت شتیر ابن شکل چې د حضرت علی په شاګردانو کې خلکو ته به 6 رکعات تراویح ورکولې او 3 رکعات وتر به په جماعت باندې ورکول. د حضرت علی او شاګرد نه د تراویح لفظ ثابت دی. فرمای عن ابي البختري انه كان يصلي 5 تراويحات ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 1928 دا د حضرت علی صاحب شاګردو 3 هجری کې وفات شوی دی. ابو البختری فرمایي چې ابو البختری 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر کول. نو ګوره د تراویح لفظ ذکر کړی دی. دارنګ یو بل حدیث کې د تراویح لفظ دی. عن ابي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفل في رمضان
في رمضان فيصلي 5 تراويحات 20 ركعة. بيهقي جلد 2 صفحة 496. دا ابو الخصيب نے روایت دے چه حضرت سوید ابن غفلہ منگتا پا 5 تراویحات و 6 رکعات تراویح را کولی. یو بل روایت کم دا تراویح لفظ گورا. عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر ب3. مصنف ابن أبي شيبة حديث نمبر 1690. دا حضرت سعید بن عبید نے روایت دے چې دا حضرت علی بن ربیعہ التابعی با منگتا 6 رکعات تراویح را کولی. دا تراویح لفظ ما در ثابت کې زه وکټوریانو ته چیلنج ورکوم. ګوره یو ترویحتن یو ځل آرام ته وای، د 4 رکعاتو نه وروسته یو ځل آرام ته ترویحتن وای. نو چې د 4 رکعاتو نه وروسته یو آرامو کې دا یو ترویحه شوه. 4 رکعاته یوه ترویحه ده. 8 رکعاته ترویحتان دي. 8 رکعاته او چې د 8 نه زیات شي نو بیا ترېنه تراویح جوړیږي. نو دا تراویح دا لفظ هم په دې دلالت کوي چې دا د 8 نه زیاتې دي. وکټوریانو ته زه چیلنج ورکوم، زما دې چیلنج ته دې جواب راکړي. د وکټوریانو عمل دا دی چې دوی 8 رکعاته کوي او دا 8 رکعاتو ته تراویح وایي او دا بیا په مسجد کې 2 رکعاته کوي. ټول میاشتې په جماعت سره کوي او ختم القرآن پکې کوي. دا 5 خبرې دي. دوی دې ماته دا په یو حدیث کې ثابت کی 8 رکعاته د دې سره د نبی علیه السلام نه د تراویح لفظ موږ د صحابو نه ثابت کړو، خو دوی خو صحابه نه مني. نو ګوره اول خبر دی دوی د تراویح 8 رکعاته، دویم د 8 رکعاتو سره د تراویح لفظ، دریم دوی 2 رکعاته کوي، 2 رکعاته، دریم ټول میاشت په جماعت، پنځم ختم القرآن سره. دا 5 خبرې دي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت کی. او که تاسو مونږ ته وایي چې 6 رکعاته د دې سره د تراویح لفظ او دا بیا 2 رکعاته ټول میاشت په جماعت او د ختم القرآن سره، زه درته د 1.5 احادیثو نه ثابتوم. خو مونږ ته آثار د صحابو حجت دی. احادیث او آثار دا دواړه به درته ذکر کوم ان شاء الله. دا 15 واړه خبرې به درته ثابتوم.